أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سورة فتح و مخی آیتونو کی تذکرہ دا خلقو اکڑا چیاغی رستو پاتی شویو خپل عذرون با اللہ وی پیش کئی با چی تاسو کلو تلاڑ شئی چی بس منگا وزگار شویو نو جوڑ شوی نو التکی دا مالو دولت خبر و دا مالون ندی یو قسم مال لے بل قسم دے بل قسم دے دارنگی زمانگا اہل اغی سرا منگا مشغولو داغین وزگار نو منگا لانڑو نو منگ دا پارا تب اخن طلب کوا اللہ وی داخلق بدا سی خبری کئی چی دا دی پزرونو کی آغا نئی دروغ وی زان مخامخ صفا کولو دا پارا خبری کئی بلکہ اللہ رب العزت وی دا خلق دا منافقان اغی تا خطاب کئی چی تاسو دا خیال کاؤ چی دا رسول او مومنان بخپل احل تا چرتا واپس نشی دی لارل جلارل دا مرک پخلکی وراغلو اللہ وی داسی ندا بلکہ تاسو پخپل باندے چی دغه بدگمانی کوئی نو تباکیدون کی تاسو یئی سوچے ایمان پا اللہ مانے پر دا اللہ پر رسول نلری نو دیسی سڑے خو کافری ایمان والا جہنم تیار کر لیں اختیارات دا اللہ خبر و مسئلہ دا توحید و بیا خبر شوی وچی حدیبیه لچی سوکتلی ناغیبا ورپسے خیبر غزور روان دا اغیل با اغا خلق زی چکم حدیبیه لا تلیو حدیبیه پا بیعت کی شریکو آبزی دی خبری شروع کرے چی تاسو من سر حسد کوئی او تاسو دا کوئی او دا کوئی اللہ وی وطوایا تاسو با نورو جنگون تراو بللے شئی ورپسی نور جنگونا دیر شوی دی بعضی مفسرین لکل لی چی دا قیامت پوری سمر جنگونا کی گی دا ټول تی مراد کی دیشی دا خیبر نرستو چی سمر جنگونا دی ټول مراد دی پدے کی بعضی غریبانان خلق مریضان خلق او معذور خلق پکی ہومو نو اللہ رب العزت وی پاغی بانی سا ملامتیا سا گناہ پاغی بانی نشتی وز دی آیتونو نا بیا تذکرہ کئی دا خلقو چاگا بیعاتی کر لے او اللہ رب العزت دا اعلان کئی قیامت پورے دا اعلان موجود دے چی دا دغا خلقونا اللہ راضی دے پا دغا وقت کی صحابہ کرام ٹوٹل خدغه سے ډیر په لګه باندې خبره روانه ده د کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو د رسالت نو په هغه وخت کې خو یو څو کسانو
رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کور خلق خدیجه رضی الله تعالی عنها وا، اسامه رضی الله تعالی، دا زید رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ او بهرنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دغه درې سرور کسانو پشمار خبره کېدا چلیدا دلته کې دا وخت چې کله راغی نو مفسرین لیکلي تقریبا 1500 کسانو بس دلته په دې ځای کې چې کوم موجود دي ناغه 1400 دي کم و بیش پکې ویل کېږي. و دغه تقریبا دغه سي نسبت سره کله چې دا حدیبیه صلح وشوه د هغې نه وروستو ورپسې فتح مکه ده نو هغې کې 10,000 کسانو او بیا فتح مکې نه وروستو 2 کاله وروستو چې نور تیریږي نو تقریبا 1.5 لاک ته رسېدلي. دا په د حدیبیې نه وروستو دین ترقي وکړه، دغه ته فتح وایي. په لږ وخت کې خبره دومره ورسېده. نو یوه خبره دا کوي چې د دغه خلکو نه الله راضي دی. دا هغه خلک دي صحابه کرام چې الله تی راضي دی. الله اعلان کړلی هر څه چې کیږي، هر څه چې دی کوي. بدر والو ته هم ویلو چې تاسو چې څه کوئ الله بخلی او دلته کې دې ته مې الله ستاسو نه راضي شوی دی. دا خو رستنی خبره ده، هغه مخکینی وه. نو بدری خلق او دغه بیات رضوان والا خلق دا ډېر لږ خلق وو. عمومي صحابه کرامو په باره کې په دې صورت کې خبره راځي چې الله رب العزت عمومي طور باندې صحابه کرام ټول بخلی، هغه غوره خلق وو. معصوم خو نه دي، ګناه تی کېږي لیکن په ګناه باندې ودرېږي نه، بخښنه طلب کوي او الله یې معاف کوي. نو هغه ځای کې چې کوم بیعت رضوان شوی و پرون څه تذکره کېده چې سید سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ څه زمانه وروستو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې په دغه ځای باندې ورتېرېدو نو خلک لګیا دي مونځونه کوي. دا پکې کم جومات دی، دا پکې کم ځای دی؟ وی دا خو هغه ځای دی که نه چې کومې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ناسته کړې وه، هغه ونه ده. نو خلک لګیا دي تبرک دپاره دغه ځای کې مونځونه کوي. نو سعید رضی الله تعالی عنہ وایي چې زما پلار مسیب رضی الله تعالی عنہ هغه په دې بیعت کې پخپله موجودو او هغه ماته دا ویلي چې منګه کله آینده کال دپاره بیا عمرة القضا ورته وایي، کومه عمره چې هلته کې خو شوې نه وه نو د هغې قضا بیا لازمي. یو کار، یو نفلي کار چې کله شروع کړی شي او بیا پرېښودی شي، مات کړی شي، نو د هغې پوره کول لازمي. لکه څنګه چې نفل منځ سړي شروع کو نو په شروع کولو باندې الله اکبر اووې منځ شروع شو نو وسې مات کو، نو دا به اوس دغه پوره کوي. هر څه چې کوي خدا به بیا کوي. کله کله دغسې وشي مات شي، نفل یې نه چلو شو، نفل یې خدا تا باندې اوس واجب شو، دا به کې روجه ده سړي نفلي روجه نیوله ماته شوه یا یې ماته کړه نو نوره جرمانه پې نشتي، نفلي روجه ده خو دقه روجه به بیا نسي. دقسې عمره ده، عمره شروع کړه نو اوس به دا سر ته رسئ نو عمره شروع کېږي د احرام نه، د نیت نه. نو نیت خو دې هلته کې کړلی
مدینه ته نږدې ذوالحلیفه کې کړل او دلته کې حدیبیه خو د حدود حرم کې بعضې ده او بعضې بهر ده، هغې ته نږدې ده. نو په هغې کې هغه ځای نه دوی واپس شوي دي، سرونه یې خریل دي او چا قصر کړلی او د هغه ځای قربانیان یې کړلي او هغه ځای نه واپس راغلي. نو خبره دغسې وه چې هغه ونه وه. نو سعید رضی الله تعالی عنه وایي چې زما پلان ما ته دا ویلو چې موږ آینده دپاره کله عمرة القضا دپاره لاړو نو هغه ځای کال موږ هغه ځای کتو چې هغه ونه کومه یوه وه، نو موږ پکې هغه نه پېژنده چې کومه یوه ونه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم پکې شریک وو هغو نه پېژنده، او کله چې بیا دومره کلونه رستو خلک راغلو او هغې بیا څه کوي یوه ونه خاص کړله چې هغې ته معلومه شوه چې دا هغه ونه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناسو او بیعت یې کړی. نو دا بعضې خبرې دا پټول پکاري. عمر رضی الله عنه په دور کې یو خبره بله هم شوه. یو ځای کې کن کوله کېدو، یو خندق غونده کې کنسته کېدو، په هغې کې یو قبر راوختو او خلکو وی دا د دانیال علیه السلام قبر دی. او ښه نو هغه عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویې چې دغې کې چې څه دي، هډوکي دي که لاش دی که څه دي، دا واخله دا وباسئ او په عامه مقبره کې دفن کوي او مقبره باندې پابندي ولګوئ چې څوک به د مقبرې ته نه راځي. ضرورت باندې جدا خبره ده، غم وشي قبر کنستل غواړي، مړی خښول غواړي، لیکن څوک به نه راځي دې ته. ولې؟ دې دپاره چې دا قبر ورک شي. خلک راځي دې ځای کې به بیا څوک به دعاګانې کوي، څوک به زموږ د دې زمانې خلک هغه خو بیا نور قصې کوي. څوک راځي جنډه پې لګوي، څوک پې راځي غلاب پې اچوي، څوک راځي جو ګټې پرېږدي، څوک راځي جو مالګه پرېږدي، څوک پې مټایي او ګوړک دي، څوک پې څه شی کوي، څوک پې څه شی کوي لګیایي. څوک پې راشي هلته کې ګټه به راوالي، په ښځه باندې به یا به په ګټه باندې جبه کېږدي، خپله جبه به ټکوي. څوک به څه کوي څوک به څه کوي. نو دې وجې نه هغه ورکول غواړي، پټول غواړي چې دا پټ شي. خلک چې داسې غونډه کې قبر ګوري نو هغې ته دا قصه خلک کوي. بیا خاص کر زنانه هغه چې کله داسې قبر ویني چې هغه غټ قبر دی، وایي راځه جو ده باندې کار کېږي. ښه مشهور خلک یوه قصه کوي. یو سړی و د هغه خر خر ورته مړ شو، جو هلته کې قبر ځای وله وکرن سو، په هغې کې ښخ کو. نو هغه قبر خر خو یې غټو، د قبر هم غټو، ده ورته جو هلته کې کېناسته جو ویې زه دلته کې به یمه، داسې مې زما بل څه کار خو نشته، دغه خر و خر مړ شو، هغه به مې ګرځاو، هغه به مې څه کار به مې پې کاو، ونه شو، هغه مړ شو، اوس څه کوم، خو دلته به ناست یم. نو هلته کې چې خلکو کتل دی غټ قبر جوړ شوی دی، غټ قبر دی. راځه چې په ده باندې به خدمت به په ده واړو. نو که د چا اولاد نه کېږي جو هغه هم راځي، او که بل څه کېږي جو هغه هم راځي. خلکو کې ملک صاحب کې لږ ورځو کې مشهور شو. په دې کې د خلکو دغه نذرانې شکرانې او دغه خلک راوړي او ږدي پې په دې کې جګړه جوړه شوه. کلي کې خو ګڼ خلک وي، قومونه وي، ټبري، یو وی دا زمنګ دی، بل وی دا زمنګ دی. خبره شر له لاړه، شر نه لاړه کیس له. هلته کې د پولیسو ټیم جوړ شو، هغه راغی ویې کته موقع باندې، هلته کې سړی وکته، سړی ناست دی،
دا نه چوپال جوړ کړل وایي دنه تپوس کو هغه نه تپوس کړل نو خو د هر چا نه بیا تپوس کوي څه معلومات وشي تپوس یې ته کړل ته څه کوې بېدا خو زما دې قبر تناسمه او زما د ډېر مینه محبت و ډېر کارونه یې کړلي ماله نو بس تناسمه نو اوس په مړي نه وروسته هم جوړاله کوي نو کله خوراک سره راځي او کله نغدې راځي او کله څه کېږي کله څه کېږي دا راځي د ده په وجه باندې یو کېږي نو هغه وی دا جګړه ده د خلکو یو وی دا زمونږ نیکه دی بل وی زمونږ نیکه دی هغه یې خاصه بورو کوي تاسو دغه کوي دا خو زما دغه خو تاسو نه منئ جزا کشۍ راغستې ده او قبر یې کلاو کړلی سر کپرۍ راغستې ده وی هو دا دی د چا نیکه دی ټولو چې وکتل هغه بیا خو چا ورته نه شو ویلی چې زمونږ نیکه دی خبره خلاصه شوه هغه وی تاسو نور څه نه کول خو ما باندې یو کار روانه و زما کار یې وران کو نو دا کیسې خلک خو چې څه شی ګوري جو هغې ته ودرېږي نو څوک ونه ګوري جو هغې ته ودرېږي او څوک قبر ګوري جو هغې ته ودرېږي پخواني مشرکان هم داسې وو هغه به ځان له چا به د وړو نه یو شی جوړ کو هغې بندګي به یې کوله هغې ته سجده به یې کوله نو څه ورځې کله کله به داسې و دا کېده به عبادت به یې وله کاو د دغې بت او هغه به جوړ کړی د وړو نه او هغه به بیا پوخ کړی هم و چې کله به ضرورت شو جو هغه به وږی به شو شروع به یې کړو چې خپل بت چې خدای به یې ورته وي هغه به وخوړو ځان به یې موړ کو چا به د مټایي نه جوړاو چا به د پخکړي نه جوړاو چا به وروستو پخاو او چا به د ګټو نه جوړاو چا به د لوټي نه جوړاو خاورې نه چا څه نه چا څه نه دا کیسې به وي جوړ وی که په خپله وی وسته ماله کوه هغه دغسې کله کولی شي هغه بل خښې که نو بیا کېدی شي څه له دله وکړي چې خښې نه بیا څه کوي دا کیسې نو خبره مې کوله هغه ونه وه هغه ونه خلکو نیول وه او دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاندې ناسو او دې کې بیعت کړلی هغه وی هغه کوم چې صحابه ورسره وو هغو ته نه وه معلومه او تاسو دومره زمانه وروستو راغلې تاسو ته معلومه شوه عمر رضی الله تعالی عنہ وی کټ کړه او په هغه لار باندې لارې بند کړه بله لارې جوړه کړې بل دغې باندې ځئ دې لپاره چې دا شرک زیلې ختمې شي ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ مقرر کړو په یو خدمت باندې نو د علی رضی الله تعالی عنہ یو خادمو غلامو هغه ته وی زه ته په هغه کار باندې مقرر نه کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم کار زه مقرر کړی ما وی ولې نه وی الله تدعا تمثالا الا تمسته کم ځای کې چې تصویر انې پټو انې ورانوا ولا قبرا مشرفا الا سويته او کم ځای کې چې یو دنګ قبر انې چونه ګټې نه هغه ورانوا هغه واروا وی دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه مقرر کړی ما کم ځای کې چې بت ته ورانوا کم ځای کې چې تصویر دی ورانوا کم ځای کې چې یو دنګ قبر دی ورانوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دغه تعلیماتو او دلته کې زمونږ خلکو هغه نورو شیونه جوړ کړلي نو د هغې ونې خبره وه هغه ونه یې کټ کړه او خلک یې آینده دپاره چې کوم خلک راځي هغې د دغې قصو نه بچ کړه دغسې وسوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ده هغې ته چې سړی نږدې لاړ شي سړی پې لاس ایښودل غواړي په جنګله باندې دا جنګله ده د جنګلې نه اخوا ته پرده ده د پردې نه اخوا ته دیوال دی د دیوال نه اخوا ته بله پرده ده او د پردې نه اخوا ته بیا قبر دی نو په دې جنګله باندې څوک لاس لګوي هلته کسان ولاړي نه کله وایي حرام حرام کله څه وایي کله څه وایي خلک معنا کوي دا مه کوئ او بعضې وخت کې چې کله زور زیات شي نو بیا د هغو سره ډبلۍ غونده کېږي په ډبلۍ باندې سړی وایي
نو خوږیږي خو دومره خاص نه خو نه بهرحال سړي ته برکت ورته حاصل شي چې ما دا کسب کاو او ما باندې گزار لګېدل هلته کې ښه د شرک د بدعاتو رسوماتو یو کار می کاو او ما زما په کې هم سټ لګېدل دی نو دا هغې لګیایي منع کول کوي الله رب العزت حفاظت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک حفاظت هم الله کړل یهودیان هغه شروع شیو دو کسانو عام مشهوره واقعه ده هغې راغلي وو مدینې ته یو کور یې په کرایه باندې اغستی و او ډېر بزرګان خلک وو تسپې ورسره وي او پته نه شي څه څه ورسره وو اوږدې اوږدې خلقې اغوستې دي یو هر وخت کې د الله په ذکر کې اخته دي یو د چا دعوتونه نه خوري خلکو له ورکوي لیکن د چا نه خوري او په دې کور کې اوسیږي دې لګیا دي د شپې کن کوي وزګار ټیم کې دی کن کوي سرنګ وباسي دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاش مبارک هغه راواخلي او ځان سره ویسي نو بیا به په دعوی سره ویلی شي چې په دې قبر کې خو پیغمبر نشتی کله چې دا خلک نږدې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته نږدې شو اوس مستی کنله هغه ځای پورې ورسېدو نو په دې کې الله رب العزت د هغه ځای مشر گورنر امیر ته خوب کې ورته وښوده چې دغسې حال روان دی هغه د هغه ځای نه راغی یو پیر دوه درې خوب ولیدو راغی دا خو د الله کاري الله چاته ښي دې کې د بل چا څه اختیار خو نه هغه راغی کسان ورسره رالو او د مدینې کې بهر دعوت وکړو او ټول خلک یې وبلل او هغه شکلونه ورته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې ښودی شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې ښودی شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا یو دوه سپي دي زما نه قلاریږي دا لرې کا شکلونه یې ورته هم ښودلي دا کسان دي دغه هغه چې کله دعوت یې وکړو دې دروازه کې ولاړلی یو چې راځي هغه ته ګوري بل ته راځي هغه ته ګوري ټول خلک رالو ختم شو نور نشتی وینا څوک شته په دې مدینه کې څوک شتي او وینا څوک نشتی خلک ورته هېڅ څوک نشته دغه بس مګونو مدینې دغه خلک دي نو هغه وینا څوک شتي بیا ته هغه ویل دلته کې یو دوه کسان دي خو هغه ډېر او الله ته رسېدلي خلک دی هغه چا دعوتونو له نه ځي بیا د باچا دعوت خوري هغه بس چې نه خوري نه راځي ما پسې بوځئ ما ته وښایه چې کله راغلو هغه کور ته وننوتو چې ویې کتل هم اقه سپي وو اقه دوه تنو هغه وی دا خو ګرفتار کوي تالاشي چې اغسته کتل یې هلته کې یو شی خور کړلی ښوده دی لاندې سمسته یې جوړه کړله د هغې د لاندې او دوی په هغې باندې له پاسه ناست دي په دې کې هغه شی چې وکتو سرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته قبر مبارک ته رسېدل دی هغې نه وروستو بیا هغه د اوبو پورې د چاپېره وکنستی شو او کته ویښه پورې اوبو پورې دا د سکې ډک شو د دې لپاره چې دا بیا چېرته څوک داسې کوششونه کي دا حالي الله رب العزت چې څه کوي هغه کوي الله رب العزت حفاظت کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک حفاظت یې کړلی د روضې مبارکې حفاظت د شرک نه هم کړلی او کوي خلک لګیا دي چې هلته کې دي څه ووایي څه دي وکړي لیکن کولی نه شي بیا ورپسې د خبره کوي د خیبر طرف ته اشاره کوي هغه خبره کوو مخې ته بیا نه کېږي بیا به شي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
یقینا الله راضی شوه ده عن المؤمنین د دغه مؤمنانو نه د دغه صحابه کرامو نه چې څوک په دغه ځای کې موجودو اذ یبایعونک تحت الشجره کله چې بیعتی کا استاد سره لاندې د ونی نه فعلم ما فی قلوبهم نو الله ته پته د هغه څه چې د دې خلکو په زړونو کې دي فانزل السکینه علیهم نو نازل کړه سکینه په دې باندې واصابهم فتحا قریبا او ویر سعودی ورکړه دی لا فتح نږدې ومغانم کثیرة او غنیمتونه ډېر یاخذونها یعنی مغانم کثیرة وعده وسره وکړه ووعد مغانم کثیرة او وعده وسره وکړه د غنیمتونو ډېرو یاخذونها چې دا به اخلی دي وکان الله عزیزا حکیما دی الله غالب حکمت والا وعدکم الله مغانم کثیرة الله وعده کړل تاسو سره د غنیمتونو ډېرو تاخذونها چې تاسو به اخلی فعجل لكم هذه نو پتا دې درکړه تاسو لدا دا فتح د صلح حدیبیه فتح وانو دا هم تاسو د پاره د ډېر مال او دولت نغوره ده دویما کله چې د حدیبیه نه دی واپس شو ما غالبا ویلو ذوالقعده کې دی روان شوی دی تلی د عمره په نیت باندې الته کې ایثار شو واپس چې دی رااله نو په ذوالحجه کې واپس راغله نو ذوالحجه وخت چې تیر کا نو ورپسې محرم کې بل کال شروع شو نو محرم کې دی مخه وکړه بعض وی لس ورځې وستلی بعض وی شل ورځې وستلی بعد هر څه چې خو لګي ورځې وستلی او تلی خیبر ته نو په دغه محرم کې خیبر ته تلی او بیا په سفر کې سفر په میاش کې خیبر فتح شوی او بیا واپس شینی نو وعدکم الله مغانم کثیرة الله وعده کړل تاسو سره د غنیمتونو ډیرو تاخذونا چې تاسو به اخلي فاجر لكم هذه نو الله درکړه تاسو له دا وکفا الناس عنکم او بند کړه لاسونه د خلکو تاسو نه د خلکو لاسونه تاسو نه بند کړه دغه د مکی کافرو دی خو غوښته دا چې مونږ دی ژوند تیر کو لیکن الله رب العزت پاغي باندې روب واچو نو هغه تاسو سره شي ویلې ابل ما پرونم غالبا خبره کړو او یا کسانو تنعیم غر تختلیو اغه زینا د دې د خیالو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شهید کو قتل به کو الله رب العزت هغه د دې پلاس کې ورکړه دی اونیول د دې سرو او بیا دی آزاد کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زپرې دې چیزی لال شي چې خلکو ته محالو وي چې دغه څه خلکو باندې موږ پېښ شيو ولتكون آیات للمؤمنین پر دې چې شیدا نخد پار د مؤمنانو و یهدیکم صراطا مستقیما او خی تاسو یا روان کی تاسو پنی غلار و اخرى لم تقدروا علیها او بل یو ډلوا لم تقدروا علیها چې تاسو قدرت نه لرو پاغي باندې تاسو قادر شوی نه وي پاغي باندې قداحات الله بها یقینا الله احاطه کړو داغي الله اگر اگیر کړو دغه او یا کسانو الله را اگیر کړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړو وکان الله علی کل شیء قدیر دی الله هر شی باندې قدرت لرونکي دغه باندې بس کو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره یقینا الله راضی شوی دی د مؤمنانو نه کله چې بیعت کا استاد سره لاندې د ونی نه فعلم ما فی قلوبهم نو الله ته پته د هغه څه چې پزړون د دې کې دی فانزل السکینه علیهم نو نازل کړه سکینه په دې باندې واصابهم فتحا قریبا او ول کړه دې ته فتح نږدې و مغانم کثیرة یاخذونها غنیمتون ډیر چې اخلی بدی اغیل را وکان الله عزیزا حکیما دی الله غالب حکمت والا وعدکم الله مغانم کثیرة وعده کړه الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې تاسو به اخلی فعجل لكم هذه نو الله پتا دې سره درکړه دا تاسو لا وکفا الناس عنکم او بند کړه لاسونه د خلکو تاسو نه ولي تكون آیات للمؤمنین او د پار دې چې شیدا نه خد پار د مؤمنانو و يهديكم صراطا مستقيما او روان کی تاسو پنی غلار و اخرى
اعلی نورم تاسو پلاس کې درکړه لم تقدروا علیها چې تاسو قدرت نه لرو پاغي باندې قد احاط الله بها یقینا لا احاط وکړه پاغي باندې وکان الله علی کل شیء قدیر یقینا او دې الله په هر شی باندې قدرت لرونکې. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر اللهم اقنا صوابك وانت مسؤول.